زما ګران افغانستانا الله دا څنګه ځمکه ته لري الله اکبر کبیره ډېر عجیبه عجیبه ازمایښونه ای ځمکې تا ولیدل تاکې چې دننه چې دا کم خلک دي ډېر عجیبه ایمان واله دي ځکه چې ډېر غټ غټې خبرې اترې رالې او ماشاءالله دغه ځمکه بیا هم قایم او دایم ده لکه د غرونو په شان ولاړه ده په تا کې ډېر عجیبه تورسرې پرتې دي دننه هغه تورسرې چې به د خپلو لاسونو خپل خاوندان د تورو خاورو ته وسپارل هغه تورسرې چې به د خپلو لاسونو باندې خپل بچي دغه تورو خاورو ته وسپارل په تا کې ډېر عجیبه عجیبه د غرونو په شان هغه پلاران دي چې د خپلو مټو باندې په د خپلو لاسونو باندې په خپلو بچو خاورې ورواړولې تاکې هغه پلاران دي چې به د خپلو لاسونو باندې واړه واړه ماشومانان دفن کړه الله اکبر کبیره نو جناب دې ځمکې ډېر عجیبه تاریخ دی د دې ځمکې ډېر عجیبه حالات یې ولیدل اوس په د الله د سیړه یو ازمیښت راغلی دی یو ازمایش راغلی هغې ته وایي زلزله او اوس مې یو نیوز کتلو چې د هزارو کې تعداد سي د هزارو نه مخکې شو هغه فوتګیانې چې د زلزله کې ګیر شوي دي هغه ماشومانان الله اکبر کبیره چې دا یو قسم لا د مدد محتاج دي زما هغه مسلمانان چې په هر ځای کې دي اکو افغانستان والے دي اکو پاکستان والے دي او خاص کر بیا پښتانه چې د پښتنو خو د اتفاق یو عجیبه سندرې غړلی کېږي زما قرآن خو فرمایي تاسو کې چې ما دا بارډرې مقرر کړي دي او دا افغانستانی دی او دا پاکستانی دی او دا ازبکستانی دی او دا د پلانی ملک دی دا د ډنګري ملک دی او دا پښتون دی دا تور دی او دا ممن دی او دا خټک دی او دا یو سبزي دی دا خو ګوره د پاره د دې نه چې تاسو یو بل نه نفرت وکئ دا خو د پاره د دې چې تاسو یو بل وپېژنئ چې دا پلانې قوم واله دی دا د پلاني ملک دی نور خو مسلمان ګورې دا لاس نه دی بدن دا لاس چې څنګه دی په دې کچې ګوتې مې درشي نو ماله خوب نه راځي ولې ټول بدن کنیکشن یو دی دا خو مسلمان ټول یو کنیکشن دی نو زما هغه ټول مسلمانانو ته دا خواست دی اکو هر ځای کې دنیا په کم ګوټ کې دي بیا خاص کر پښتانه چې جناب دې خلکو سره ودرېږئ جي افغانستان چې کومه ځمکه ده د افغانستان چې کوم خلک دی ډېرې عجیبه حالات یې ولیدل جي ډېر عجیبه تکلیفونه په دې خلکو باندې راله ډېر عجیبه ازمایښونه په دې خلکو باندې راله ډېرې غټې غټې صدمې دې ځمکې برداشت کړي الله مونږ تاسو ټولو ته پته ده چې ډېرې غټې صدمې دې ځمکې برداشت کړي اوس په یو افت راغلی زلزله د ټولو مسلمانانو ته جناب دوی سره مالی جاني هر قسمه امداد وکړي زما د پاکستان ګورنمنټ نه هم دا اپیل دی ډېرې امبولینس یې ولېږلې نورو ته هم زموږ اپیل دی جناب چې د خپل وروڼو سره به مونږ ودرېږو که خیري او زه افغانستان والو وروڼو ته ویم چې د پاکستان عوام د سره ټول ولاړ دی د پاکستان پښتانه سره شانه بشانه ولاړ دي پته چې څومره تکلیفونه راشي انشاءالله مونږ به د سره منډه وو په مونږ چې څومره تکلیفونه راشي تاسو به راسره ولاړ یې دا دنیا د یو بل په مدد باندې قایمه ده الله جل شانه داسې براه راست نه راځي چې زما او تا سره داسې مدد وکړي خو څه به کوي ما او تا د یو بل ملاتړ به سازیږو او بیا خاص کر پښتانه د پښتنو د اتفاق خو جناب ډېر عجیبه یو تاریخ پروت دی الله اکبر کبیره زما ټول پښتانه اکو د هر ملک دي اکو د هر ځای دي اکو د یورپ او د امریکا او په هر ځای کې دي اکو اماراتو کې دي په هر ګوټ کې دي جناب د خپل ورونو سره ودرېږو منډه تړله ورسره وو مالی جاني منډه تړله ورسره وو او هغه کسانو له پیسې دلته راولېږو کم کسان چې اعتمادي ښه مړی داسې یو لیکه وساتو چې زما رور دی زما تره دی زما پکې دننه رشته دار دی دننه یار دی اعتماد مې پي هغه له مونږ جناب پیسې ولېږو چې دغې خلکو له زما او ستا مرسته ورسي نو صحیح دی انشاءالله ډېر مې زړه درد وکړو چې دا حالات راله مخې له راله وختره د یو ماشوم ویډیو راله خو څه وکړم چلولی نه شو بیا پیجونه لاړ شي خبره اتره ختمه کړي ریسټرکشن را باندې راکړي ډېر په عجیبه حکمت سره ویډیو کوو ګینې دا ویډیو باندې ریسټرکشن راشي هر سره له خوا دې خوا کړي د شته محنت نه مونږ وباسي نو زړه خو مې وایي چې ډېر دغه ویډیوګانې را مخې ته کړم او وجاړم پې قسم مې دا سینه مې درد کوي زما ګران افغانستانه ډېر عجیبه حالات دې ولیدل جي د زمرو په شان خلک دکې دننه پراته دی داسې ایمان والا خلک دکې پراته دی حیران شو چې دا څومره حالات تا باندې راله او بیا هم قایم او دایم الله دې همیشه ټول اسلامي ممالک قایم او دایم ساتي خپل منځ کې مینه محبت ولې ساتي او زه هغه پیجونو والا ته ویم جناب د مینې محبت پیغامونه عام کوي او دا خبره مخکې ورسوي